صحای سته کې په روایاتو کې د الفاظ موجود دي چې نبی اسلام د زبان نبوت نه ووتل چې فقط ادرک رمضان د رمضان المبارک لاندې کړو او چا چې رمضان المبارک په خپل دغه کې لاندې کړ قسم دې زما رب د ټولو نه مخکې اعلان جنت په هغه انسان کې چې رمضان کې زما رب خوشاله کړي ټول څوک سبحان الله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او فرمایل لكل شيء زکات د هر څه په دنیا کې زکات شته ته به زکات وباسې دې دپاره چې دغه شی پاک شي وزکات الجسد الصوم نبی علیہ السلام فرمایي د جسم زکات هم شته او د جسم زکات دا روجي دي څرنګه چې د مال زکات مال وباسې نو مال په باندې پاکیږي دغه رنګې د بدن زکات چې دی دا روجي دي روجي دي ونیولې الله تبارک وتعالی په ستا بدن پاکي ټول څوک سبحان الله وایي د وجه نه علماء کرام فرمایي چې رمضان المبارک راشي او خطبا مقررین امامان تقریرونه کوي د هغې تقریر مقصد و مطلب دانی چې ته بار ووایې چې هلکه استاد جي ډېر جذباتو کې بیان وکړو استاد جي خو جي ډېر ناشنا بیان وکړو د هغې مقصد دا نه دی د هغه تقریر و د دا جمعې د بیان مقصد دا دی چې پتا کې څه چینجز پیدا شي چې د څه شی فضیلت بیانوي چې د هغې فضیلت ستا زړه کې ننوځي او تا سره محبت پیدا شي د هغه شی نو د هغه شی پاکی پس سر راځي په زکات سره دغه رنګې د بدن پاکیم په روجې سر راځي و ما وی د امامانو خطیبانو مقررینو مقصد دا دی چې تا ته په جمعه باندې بیان وکړي و د هغه بیان مقصد مطلب معنا مراد دی چې ستا زړه ته د شی فضیلت ننوځي او د هغه فضیلت ته وجې نه ته عمل شروع کړې هغه بیان ستا عملي زندګۍ کې راشي او چې عملي زندګۍ کې راشي خو زموږ ستا دپاره فایده ده که نه زما محترم که نه ده فایده ده که نه ده وایي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چې به رمضان راته ما مخکې جمعه ابتدا کې ویلو په استقبال رمضان کې چې نبی علیه السلام مبارک به صحابو ته تقریر وکړه د رمضان نه مخکې او د رمضان چې څومره فضایل دي د هغې فضایل به ورته بیان کړه او د دغه رمضان چې څومره مسایل دي د هغې مسایل به ورته بیان کړه او د دغه رمضان کې چې څونه منهیاتونه د ځان ساتل پکار دي هغه به د صحابو ته بیان کړه زما محترمو نو صحابه به هغه نو چې د نبی صلوات والسلام مبارک بیان به واورېده او هغې به جذباتو کې راله زموږ ستا ایمان خو داسې دی ما ته چې بیان وورو هغه وختي زه جذبه کې راشم ایمان مې جوش وکړي ایمان می ولوله کې راشي لیکن چې د جماعت نه بار شم زما عملی میدان بیا خالی زما محترم زما عملی زندگی کمزور ده په نسبت د دې چې بیانونه زه ډېر اورم د امامانو نه په جماعت کې بیان اورې او بله خبره کوم فیسبوک په دا رمضان المبارک کې د بیاناتو نه تا سره ډک دی لیکن ته وګوره چې ما خو نن 15 بیانه وکتل په دا 15 بیانو کې ما عمل په کومه خبره باندې کړی دی تا چرته دا تصور کړی دی چېرې جي بیان وشو ما بلا بیانونه نن ورځ کې واورېده د جمعې بیان مې نیمه ګنټه 40 منټ بیان واورېده په دغه بیان کې زما په زندګۍ کې عملي زندګۍ کې کومه خبر راله دې د وجې نه به نبي علیه السلام مبارک د هغه شی فضایل بیان و یو دوه صحابه راله او نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته وی ایمان قبلو چې ایمان قبول کړ وی دا یو صحابي چې د ده اعمال تیزو د به جلدي کوله په اعمالو کې دې په نیکو کې تیزو صحابو به یو بل سره په نیکو کې مقابله کوله په تلاوت د قرآن کې به مقابله وه چې زه ډېر تلاوت وکم بل صحابي وي چې زه ډېر تلاوت وکم په خدمت د محمد رسول الله کې به مقابله وه یو صحابي وي چې زه ډېر خدمت وکم بل وي چې زه ډېر خدمت وکم په میدان د جهاد کې به مقابله وه یو صحابي به وي چې زه ډېر مخکې شم زما ګزار ډېر اوچلیږي په کافر باندې زما سینه مخکې وړاندې شي کافر ته د صحابو په نیکو کې ګویا چې مقابله وه زما ستا په دنیا کې مقابله ده یو وی موټر د واغسته د اکزیو واغسته به زه بي ام دبلیو علم به ته بنګله جوړه کړه یو چت والا زه پې باندې دوه چتو والا جوړم به ته ته نوکري ملو شوه زه پیسې ورکوم خو لیکن عهده نوکري حاصلوم زما ستا په دنیا خواهشاتو کې مسابقت ته د ما محترم
وې د صحابو مقابله په نیکو کې یو صحابي ته تیز یو لږ کمزور اوس توجه کوي وې دا کوم صحابي چې تیز وې جهاد دلته جهاد راغی جهاد دغه ټیم کې یو غزوه کې او جنگید شهید شو او د شهید په باره کې نبی اسلام فرمایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هغه انسان چې په جهاد د الله په لار کې او جنگيږي دي ته مړ مو وایي بل احیاء دا جمدي خلق دي او د شهید په باره کې تاسو ته اوس جمله ویم دغه صحابي او جنگیدلو شهید شو او یو صحابي پاتې شو وې طلحه رضی الله تعالی عنہ خوب ولید چې ویلیدل وې دغه صحابه چې یو مخکې پاتې شو یو وروسته پاتې شو یو په غزوه کې شهید شو بل صحابي ورپسې کال پس چې کوم دی وفات شو کوم چې په غزوه کې شهید شو داغه اعمال نیکه د دې بل صحابي نه ډېرې وي کوم صحابي چې کال پس وفات شو طلحه رضی الله تعالی عنہ خوب ولید چې ویلیدل دا دوه صحابه وای ما ولیدل دا دوه صحابه د جنت په ګیټ کې ولاړو ما ولیدل پرخته هغه صحابي ته مخکې आवाज وکړ چې کوم صحابي په نیکو کې کمزور او کوم صحابي اخره کې پاتې شو وای هغه اول جنت ته دننه شو ابل و پس بیا ډېر وروسته دننه شو وای چې زه ورلم ماته आवाज وکړ طلحه وای زه ورلم پرخته ماته وی شابه ته زستا لا ټیم نه دی ته زستا لا ټیم نه ځکه دی خو جم دی وای چې راپاسېدم دا خوب مې یو صحابي ته ووی وای دا خوب په مدینه یا په مکه مکرمه کې لکه د اور غوندې خور شو حتی تر دې پورې چې د محمد رسول الله غوږونو ته راورسېده نبی علیه الصلاة والسلام مبارک صحابه را جمع کړه اوس زموسته یو خو زموسته خوب دی هغه د صحابو خوب و چې بیا په کوم خوب باندې د محمد رسول الله دستخط وشي نو سم خیال دی اب قابل قبول خوبی کنه د ما محترم وای چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ته ورسېده ابو حیرانو چې د الله رسول کوم نیکه ډېرې کړې وي او په جهاد کې شهید شو د مجاهد په باره کې چې د الله په لار کې شهید شي الله وی بل احیاء دا جمدی دی یو انسان وفات شو د دته نیکو پایل بند شو لیکن د شهید په باره کې یو روایت ښکاره کیږي چې شهیدم شي وای بیا هم د پس نیکه لیکل کیږي رواني د ما محترم الله رسول دا شهیدو او موږ ته تعجب دا دی چې نیکو کې اولو دی ولې جنت ته رستو دن نشو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک صحابو ته متوجه شو وته نه تپوس کوي تاسو نه تپوس کوم دا کوم صحابي چې رستو دن نشو آیا دی رستو پاتې شو کنه په دنیا کې او د الله رسول رستو پاتې شو تاسو ته تعجب ولې د اعمال بډيري کنه او د الله رسول اعمال ډیر دي لیکن د هغه اعمال ډیرو او بل خبر هغه شهیدم شو د شهید په باره کې تاسو د زبان نبوت نه مونږ اوریدل دي چې یغفر للشهید الا الدين شهید ته زما رب تمام ګناونه معاف کوي لیکن قرضه وته نه معاف کوي حقوق العباد په باره کې خبره ده چې الله پر دې حق نه معاف کوي شهید ته هر څه معاف کیږي اعلان جنت پې کیږي لیکن د یو مسلمان یو د انسان نه ستن اغوستې وه چې د روپۍ سلور کیږي او هغه ستن هم تا نه ده واپس کړې تر هغې پورې انتظارګاه کې به ناستې تر کومې پورې چې ستا اهل والا دا ستن واپس کړي نه ده ما محترم اوس ووایي چې د مسلمان نه خو د مال نه دی والی دا تصور وکړه چې مال خو د نه دی والی چې پستنه کې ستا دغه نه کېږي نو چې د انسان نه مال ووې د ما محترم وای د الله رسول دا شهیدم دی د مرتبه ډیره و نیکو کې اولو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته جمله او فرمایله توجه شه د ما محترم هغه جواب ویم نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وی ها د اعمال ډیرو د نیکۍ ډیرې وي د عبادات تلاوت د قرآن ډیرو د جهاد کې جنګېدلو شهید شو د شهید اعلی عظیمه مرتبه ده لیکن دا کوم صحابي چې اخره کې پاتې شو صحای سته کې پر روایاتو کې د الفاظ موجود دي چې نبی علیه السلام د زبان نبوت نه ووتل چې فقط ادرک رمضان د رمضان المبارک لاندې کړو و چا چې رمضان المبارک په خپل دغه کې لاندې کړ قسم دې زما رب د ټولو نه مخکې اعلان جنت په هغه انسان کې چې رمضان کې زما رب خوشاله کړي ټول څوک سبحان الله نو عبادات خدا هغه ډیرو جهاد کې هغه شهید شو لیکن دا صحابي باندې رمضان ناغلی د ما محترم موږ تاسو باندې رمضان ناغلی دی اوس موږ تاسو د وګورو نبی رسول الله مبارک د رمضان مبارک کې او فرمایل هو شهر دا رمضان مبارک یو میاشت اوله رحمت اول لسر د پمیاش کې دیرش ورځې اوله رحمت اول لسر د اول عشره رحمت دا رحمت ته او اوسطه مغفرة و د دې دویمه عشره دویمه شل ورځې په دا شل ورځو ټولو کې مغفرة د انسانانو مغفرت کیږي و آخره عتق من النار نبی رسول الله مبارک فرمایي په اخره کې د جهنم نه آزادی کیږي او اعلان جنت الله زموږ استاد لپاره کوي د ما محترم یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا
سلام